بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم بشكا خبر د مؤمنانو کله چې راوبلل شي الله او رسول طرف ته چې لدی په منځ کې فیصله وکړي ان یقولوا وینای سمعنا من ووردا واطعنا من تابعداري کو واولئک هم المفلحون هم دا کسان کامیاب دي ومن يطع الله ورسوله او سوق تابعداري کوي د الله د احکامات او د رسول ويخشى الله د الله نه یریږي په تیر ګناهونو ويتقي او ځان صفا ساتي د نوي ګناهونو نه اولئک هم الفائزون بشک هم دغه کسان کامیاب دي واقسموا بالله جهد ايمانهم قسمونه خوري په الله باندې سخت دا منافقان لئن امرتهم ليخرجن کجری موږ ته حکم وشو چې جهاد لوزه وزبا قل حضور ودویا لا تقسموا اسی خبرې مګوي طاعت معروفه تابعداري کوي په نیکه طریقه ان الله بشک الله خبير بما تعملون خبردار دی په عمل چې تاسو کوي قل حضور وتویا اطیعوا الله واطیعوا الرسول تابعدار شه د الله او د رسول د پیغاماتو فإن تولوا نکچری دینا فرمانی وکړه فإنما عليه ما حمل بشک پتا باندې هاغه اعمال دي چې تا ته درس پر لشي دي یا پتا باندې هاغه ذمہواری دي چې تعالی الله درګړي دي وعليكم ما حملتم او پدی باندې خپل ذمہواری دي وان تطيعوه تهتدوا او کستا تابعداري او کله پیغمبره نو دی به کامیاب شي وما على الرسول الا البلاغ المبين او په پیغمبر خو سنشتري ذمہواری او صرف دعوت ورکول دي الله باوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بچا کی چې دا سلوک ولټه را لې چې په دې آیات کې بیانې نو هغه کامیاب شي عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې عمر رضی الله تعالی عنہ په مسجد نبوي کې په منځ لاړو درون یو عیسائی راغی یعنی یو زمیدار یو دهقان سړی راغی او د عمر رضی الله تعالی عنہ په خوا کې پتیزه باندې کلمه شهادت چې بس واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله سلام جار باسه باندې تاسو تا کلمه څنګه وې او دا غي نه پس تاسو ما په خواږه ولې وي او پته ځلې ولې هغه وته وی ستا په خواږه به زکه وای چې ما اعلان وکړ چې مسلمان شم زکه چې کوم نه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې د دې خبره گواہی کوم چې الله سره شریک هیڅ نشته او پیغمبر علی السلام هغه د الله بنده دی او رسول هغه وته په دې خبره خو دې پوه شو ما خو کومه خبره ته دې خبره ته جوړ کړې چې ته کلمه وې ته مسلمان شې هغه وته وی ګرځي زو زمیدار سړی ما خو ما ته تورات او د انجیل د دې علوم حاصل دي او ما وختنې صحیفې د دې په تور باندې کړي او په هغه ټولو کې ما جدا جدا د توحید او د رسالت بیانات هغه مونږ جدا جدا په تورات کې میزان ل یو چپټر مونږ ترې په انجیل کې میزان ل مونږ ترې او په دغه صحیفو کې چې 150 دي یا 170 روپۍ کې میزان ل مونږ لیکن په قران کې ما د دغه ټولو کتابونو علوم صرف په یو آیات ما باندې دې خبره اثر وکړو چې هغه ما ځان لغون کتابونه چې تورات هغه زمونږ د قران د سپارو د بنیمو سپارو برابر زبور چې هغه 120 د الله صفاتی نظمونه په
په دې ټولو کې چې ما څومره علوم مونږ او د توحید او رسالت خبرې مې مونږ په پوره کتابونو کې هغه د قرآن صرف په یو آیات کې موجود نو ما ته اندازه ولګېده چې هغه تورات او انجیل چې موږ له د کوم کتاب خوشخبري راکړي هغه کتاب دا دی عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل څنګه آیات کې ما ته مو وایې که نه هغه ورته وي وایي ستاسو قرآن کې چې اوس زمام دی په 13مه سپاره کې په سورې نور کې 50 نمبر آیات چې الله فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 50 نه دا 51 نمبر آیات چې د دې نه مخکې خو چې کوم آیات ته بغي خو الله پاک د مسلمان کوالټي بیان کړی چې انما کان قول المؤمنین بشکا خبره د مؤمنانو اذا دعوا الى الله ورسوله کله چې اغیله دعوت ورکړي شي د الله او د رسول طرف ته د څه لپاره ليحكم بينهم چې دایي په مابین کې فیصله وکړي نو اي يقول بس داغي صفا وینای چې سمعنا بالکل مونږه دا خبره اوري د واقعنا او غاړه ودل که زمون پکې خیر دیو که پکې خیر نه مونږ دا غاړه او اولئک هم المفلحون نو دغه کامیاب نو دا هغه کامیابی تفسیر الله پاک قرآن بالقرآن په خپل غړ دی قرآن د تفسیر څلور اقسام مونږ ویلو په ابتدا کې تفسیر ویلی شي وضاحت ته نو د قرآن مجید د وضاحت څلور طریقې دي یو تفسیر قرآن بالقرآن دی چې الله پاک د یو حکم په خپل تفسیر بیان کړي چې دا غي دا مقصد یو تفسیر بالحدیث دی چې هغه په حدیثو کې د هغه آیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم وضاحت کړي د دا مقصد یو تفسیر بالاجماع دی چې د هغه مسلمانان راغون شي او ګڼ شمېر مسلمانان ته یو مسله اخذ او بل تفسیر بالقياس دی او بعض مفسرین وی دا اجماع او اجتهاد یو دی بعض وی نه دا اجتهاد په وجود لري شرعي او مسله په بل مسله باندې قیاس کینو دا دلته کې الله پاک هم اولئک هم المفلحون دغه کسان کامیاب دي نو دا کامیاب کسان څوک دي الله په خپل تفسیر قرآن بالقرآن کې الله وی هغه څوک کامیاب دي چې پاکي دا څلور کوالټي دا هغه رومي عیسائی چې کله مسلمان شنو عمر رضی الله تعالی عنہ وی ومن يطع الله رومنه بګی دا کوالټي چې هغه الله پاک تابع الله مني الله واحد لا شريك له ورسوله رسول دا هغه حق مني چې دا پیغمبر دا هغه حق چې دا محمد رسول الله بل ويخشى الله هغه دا الله نه یری پس باندې په خپل تیرو ګناهونه دا ارسه منم خدا تیر ګناهونه چې کړه د دې بر اثر سکی الله په زمانه د دې تپوس کوي ويتقي داغه نه توبه واسي ويتقي اينده لپاره ځان صفا کی د ګناهونو دې سلورمه کوالټي ده چې هغه ځان د ګناهونو نه صفا کی توبه واسي او بیا هغه قسم ګناه نه کوي چې الله به خپکی دا الله پاک وي اولئک هم الفائزون دا کامیاب البته فلاح او فائز د دوړو کې لږ فرق دی فلاح هغه ته وي چې دغه اړو د سره نقصان پاتې شي بس اولئک هم المفلحون او دا فائز چې کوم دینو مقصد دا دی ته انعام ملو شنو کچري دی دا جاری ساتي دا عمل نو دا انعام بده سره عمر رضی الله تعالی عنہ ودوی دې څلورو کالونو پر عزت پوه شو لیکن ستا په خیال کې دا تابعداري د الله صدا د رسول صدا د ير صدا او د اذان صادر سي دا هغه ودوی زما ذهن کې چې تورات او انجیل کوم ویلي او دلته د قران د اغي چې کوم وضاحت وکړو دا غي نه مقصد دا دی چې ومن يطع الله دې د الله د حکم تابع شي چې د الله د حکم تابع شي نو د الله پاک هغه حکم کې د خپل عقل نه استعمالي په هغه باندې کله دنیوي نقصان کیږي کله جسمانی نقصان کیږي کله د افرادي نقصان کیږي په دنیا کې د ارزورا نقصان کیږي دی وینه د الله حکم ورسوله او دا رسول چې کوم دنو منل داري چې دی وی دا پیغمبر چې ما ته کوم خبره کړې ده په دې خبره کې زما خیر دی دا پیغمبر د چا سایډ نه کوي ځکه دا پیغمبر چې کوم خبره کوي الله پاک وی او ما ينطق عن الهوى الا وحي يوحى دې د ځان خبرې نه کوي هو وي ما ودسلیګری سید جبريل په ذریعہ او سید زړه د ډایرک القا دا زما خبرې کوي
نو دې د پیغمبر په خبره کې دوی خبره نه کوي لکه زما تاسو په اسانه باندې داسې پوهیږم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی الله پاک په ورځ د قیامت خپل ټول مخلوق کوي چې چا کلمه ویله هغه به الله بخي بانی به وته دوی خو درې بد قسمت به داسي چې به الله نه بخي د اغي کچري هغه نیک اعمال د غیر عمربي لیکن چې درې نقصانونه بکی الله به نه بخي الله به ودوي د دې د ټول اعمال یو طرف ته او د درې ګناهونه بل طرف ته نه برابري دي بوزه دوزخ ته صحابه ودوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دوره بد قسمت بسوکی او بیا ابو ذر رضی الله تعالی عنہ په جړاش زودا ما د زر بیان کړي زر دین ځان وساتم الله پاک په ارزو بخي او جنت په ودوي خدای پاک تاسو جوړ کړی د مسلمان لپاره او الله ودوي جنت سیدا لیکن درې کسانو ته به نه نصیب کیږي هغه درې کسان بسو یو کس به هغه چې هغه د حق مرګرتیا نه کوي رومباني هغه د حق مرګرتیا نه کوي چې په حق خپل نقصان وي هغه چې دې ته ګوري چې بای دا خبره هو حق ده رښتیا ده او صحیح ده لیکن کچری دا ز په قران باندې کومه د الله په کلام کومه نو په دې کې ماته ظاهري نقصان مثلا دا شی ماته حرامي دا په سود کې بدلی یا دا پوله پټي زمانه زی یا دا حق زمانه زی چې ما سره د ما د ارسن خپل چا پیره کړی چې د رور مې والده د مور مې والده او د خور حساب مې والده او د خزم مې والده نو په انګریزي قانون کومه په انګریزي قانون کې ماته فائدہ راوځي زماره باندې به ګلوري خو کچری دا ز په الهي قانون کومه د زمانه زی نو دې دغه ځکه حق پری دی دی وینه زموږ د ملک څخه قانون کې باغې باندې بیکو ټیک ته زموږ ملک اسلامي دی خو چې قانون مې د باغې بیکو قانون خو د انګريز دی ولې د انګريز په قانون کې خپل پیدا کړی د دې قران پری دغه کس چې دې کړو د حج او عمرې کړی او دورې کړی چې بشمیري الله پاک وی ته زمونږ نه نیم ته خو د خپل مفاداتو د پاره ارسي کړی دویم هغه کس چې هغه خپل ټریډینګ خپل سوداګری اپا قسمونو کوي بس په اړ یو سیس قسم کوي نو چې کوم سیس و تر مخې ته کې بس په قسم کوي زما دي قسمي چې دا داسې زما دي قسمي چې دا داسې زما دي قسمي چې دا داسې په دروغ قسمونه خوري په قسمونو باندې خپل تجارت خپل مال حال خرڅي نو که هغه دا ثوابونه هغه د ازمکه اسمان ډکی الله پاک دې سره دا څه کاسو دې ماته قابل قبول نه لري او دریم هغه کس چې غني کې خو به به خلکو باندې زبادي زکات ورکي خیرات کوي صدقه کوي خو چې هغه کس سره لغون ته پترش هغه ته وي مړه خو زما په زکات او زما خیر او زکات باندې چې کوم دینو خپل ژوند تیرې او ته ماته نه خېږي او ته زما خبره نه مانی او ته دا کې او ته دا کې او ته دا کې دا عمل په خزو کې ډېر دی نن سبا خو سړو کې هم دی خو په خزو کې ډېر زیات دی چغیز بادنی کوي یو کس لکه چې کوم دینو یو زمانه له سلوک غونډه کې شي زور کې بدل راځي پیسباري بس ماته د لاس نشي الله وی دا درې اعمال چې بچا کی چې هغه د حق مرګرتیا نه کوي مفاداتو ته ګوري هغه په دروغ باندې خپل مال حال خرڅي تجارت کوي او دا درېمه خبره چې هغه زبادري کوي دې په جنت کې نشي الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا کس چې د زړه ایمان تسلیم کړي نه هغه کس ودوي چې دی د الله او د رسول تابعداري کوي او په دې شکل کې کوي چې دی منو عند الله او د رسول په سلیمانی بل ويخشى الله د چې کوم مخکې چې کوم ګناهونه کوي واړه دی یادوي دی په استومانه دی ویرا ما اړو سوچ نه کړي ما په سوچې کې کړي یا ما ته لا دومره پته نه و او باغی استومانی دار چې توبو بس یې ته بیا مخکینا بس دا ولړی د جنت تر راتلو لپاره کافی ده ځکه چې الله وی یو بنده زو تسلیم کړه چې دې زما مالک دې بس ما بخله بل برچانه وړي ويتقي او دې ځان فرض دې ځان صفا وساتي دا هغه کار ده چې الله او رسول په ناراضه کیږي الله باغی بولای هم الفائزون دا کسان چې دي دا کامیاب دي لکه څنګه چې د
د حضرت حسن بصری رحمه الله په وخت کې یو دوه پیرانو دا هغه یو پیر د بل پیر نه تپوس کوي چې ستا د مونځ څه طریقه ده ته مونځ په څه طریقه کوې چې ته دومره ولایت ته ورسېدې نور عمل خو ستا او زما زه چې ګورم کمپیریزن کوم نو خو دومره خاص پکې فرق نشته ته په څه څیز باندې ولایت ته ورسېدې هغه ورته وایي چې عمر لا په کومه طریقه مونځ کوم هغه دا دی د مونځ طریقه ورته ښيي او دا یو داسې طریقه ده چې موږ د خپلو شیخانو وی چې کچری یو مسلمان په ځان کې دا راولي دا طریقه چې کوم دی پیر صاحب خولې ده نو هغه به د مونځ په خوږو پوه شي او په مونځ کې به بیا هغه تماکونه خرڅي په مونځ کې به الوګان نه وباسي او په مونځ کې به بیا هغه دنیایي خیالونه نه راوړي هغه ورته وایي چې زه کله مونځ ته ودرېږم نو چې کله الله اکبر وامه نو زما په ذهن کې دا وي چې زه مخامخ کعبې ته ولاړ دا کعبه زما مخې ته دغه شان دی او زما نه ښي طرف ته زما په ذهن کې دا خبره مستقیل چې ښي طرف ته جنت دی او ګس طرف ته زما په ذهن کې دا خبره مستقیل چې دوزخ دی او شاته ما سره خطرې چې بس اسرائیل علیه السلام را پسې لګېدل مرګ مې دی بس دا زما اخري مونځ دی کچری دنیا ته محکومه زما دوزخ ته او کچری دنیا په شا کومه جنت ته زما او دا ارس دا کعبه چې کوم دی هغه د رب کور دی هغه رب په خپل کور کې موجود دی رب ماوي او په دې طریقه باندې ما تر اوسه ټول مونږ کوي چې زه مونږ ته ودرېږم نو تا بیا دنیا مخې ته راشي چې ته مخې ته الله دی ښي طرف ته جنت دی ګس طرف ته دوزخ دی اسرائیل علیه السلام را پسې لګېدلی دی نو که چې غلطي کومه نو خو بس دوزخ ته پرېوځم او که الله له توجه ورکومه نو جنت طرف ته ځم نو که تا په دې طریقه باندې مونځ وکړو نو ته به ولایت ته ورسې هغه پیر صاحب ودوي او دوی حقیقت دی چې دا توجه جوړول ډېر ګران کار دی چې ستا توجه دا جوړه شي چې ما الله ویني لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه وایي دا هغه توجه جوړولو لپاره دا خبره کافي ده چې کعبه ما ته مخامخ ده مرګ ما پسې دی جنت مې ښي طرف ته دی دوزخ مې ګس طرف ته دی بس که چېرې الله پاک مې رضا کو نو بس هغه زما دپاره جنت مقرر کړی دی او که الله مې خفه کو نو بس دا مرګ چې کوم دی ته خو صرف زه لاندې کړی به دوزخ ته ځما نو زما د ذهن نه به ټول خیالات وځي الله پاک وایي واقسموا بالله جهد ایمانهم دا منافقان سخت قسمونه خوري په الله باندې لئن امرتهم لا يخرجون کچره پیغمبر موږ ته د جهاد حکم کوي بس زو د پیغمبر په ځل کې خپل زی جوړول غواړي خپل ودا ویلا تقسم قسمونه مخل اسی ځان تقسیموي ما اسی دوکه مکوي لا تقسموا قسمونه مخره په دروغ باندې طاعت معروف تابعداریو کې باندې کا طریقہ ما تر خپل عبادتو نه ثابت کې چې تاسو الله رضا کول غواړي یا پس تا هغه نه جهاد هغه دا هغه نه پس خبره ده چې کله ستاسو نیت صحیح دی اول نه نیتونه صحیح کې ان الله خبير بما تعملون بشک الله خبردار دی په اعمال چې تاسو یې کوي قل حضور وتو یطیع الله و الرسول تابعداریو کې د الله او رسول د مسلمانې هغه اهم پوینټ او هغه اهم جز دی پاین تولو کچېری ستا خبره ونه منله دی بدی کې خپل مفادات لټي او خپل فائدہ نقصان بګي ګوري فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشک پتا باندې هغه ذمہواری ده چې تعالی الله درکړي ده په دې هغه ذمہواری ده چې دی له ور کړی ده هر یو کس خپل عمل ذمہواری است ذمہواری څه ده وان تطيعوا تهتدوا کشرته دې تابعداري وکړه نو دې به کامیاب شي دا دې ذمہواری ده وما على الرسول استاد ذمہواری څه ده پر رسول باندې نشته الا البلاء المبين صرف کارا بلنه ده استاد ذمہواری بلنه ورکول دي او د دې ذمہواری هغه تابعداري کول دي نو که تابعدار شو دې به کامیاب شي او چې تاسو کوم ورسو ته به کامیاب شي نور زبردستی به کې نشته چې کوم یو کس د توفیق او د طلب سوال کوي الله پاک ول توفیق او طلب ورکوي هر یو کس د خپل عمل ذمہوار دی بسم الله الرحمن الرحیم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله بشك خبر د مؤمنانو کله چې راوبل شي د الله او د رسول قانون تعالی يحكم بينهم چې فیصله کوي ان يقولوا وسمعنا من ورد واطعنا او تابعداري کوي اولئک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي ومن يطع الله ورسوله سوچ تابعداري کوي د الله او د رسول ويخشى الله فخبل
ګناهونو یریږي د سزا نه ويتقي او د مستقبل لپاره ځان ساتي اولئک هم الفائزون دا کامیاب دي واقسموا بالله جهد ايمانهم دا منافقان الله باندې سخت قسمونه خوري لئن امرتهم ليخرجن کچری موږ د جهاد حکم شو صبح ونذور وتويلات قسمونه مخره طاعت معروف نیک عملو کې ان الله بشک الله خبير خبردار دی بما تعملون فعمل ددي ونذور وتويلات الله واتبعوا الرسول تابعدار شه د الله او د رسول دا او ان تولوا غدينا فرمانی وکړه فانما عليه ما حمل حضور تدخل عمل دي دخل عمل تدخل عمل زمواري وعليكم ما حملتم او دي دخل عمل زمواري دي وان تطيعوه تهتدوا کچری تابعداري وکړه کامیاب بشي وما على الرسول الا البلاغ المبين په پیغمبر نشته ښکارا بلنه ښکارا دعوت ورکول دي